نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون صدق الله العظيم. سورة الأعراف نہم پارا یوسل 58 نمبر آیت تی. قل تو فرمے پیغمبر علیہ السلام یا ایہا الناس اے خلقو انی رسول اللہ الیکم یقیناً ز پیغمبر دا اللہ یم الیکم تاسو تا جمیعاً ټولو تا یعنی استاسو د ټولو انسانانو د پاره د قیامت د ورځې پورې پیغمبر یم. دا د نبی علیہ السلام د عالمگیر نبوت اعلان دی. الذي دا غزاد د طرفنا له ملک السماوات والارض چې دا غد پارا بادشاہی د اسمانونو د زمکو دا. لا اله الا هو نشت دی بل معبود سواد الله نا. یحیی الله ژوند کول کوي و یمیت الله پاک مړ کول کوي. فآمنوا بالله فاستاس ایمان نوڑی پا اللہ پاک باندی ورسول پر رسول اللہ باندی النبی چ نبی دی الامی چ امی دی الذي حغزات تی یؤمن بالله چ ایمان روڑی دی پا اللہ باندی وکلمات یو داغ پا کلمو باندی داغ پا کلام یعنی قرآن کریم باندی واتبعوه تاسو تابعداریو کې ددو لعلکم تهتدون د پارا دی چې تاسو په هدایت باندې شئ. ومن قوم موسی امه او د قوم د موسی علیہ الصلات والسلام نه امت دی یو جماعت دی یو ډله ده یهدون بالحق چې دی رهنمایي کوي حق طرف ته و به یعدلون او هم دی یعدلون د انصاف او د حق مطابق روان دی په دې فیصله کوي. وقطعناهم 12 اسباطا او منگ جدا جدا کړل دوی 12 اسباطا 12 قبیله
اممن ډلې او حینا الی موسی ومن وحی وکړ موسی علیہ السلام ته اذ استسقاه قومه کله چې اوبو غختلې د خپل قوم د پاره اند دې خبره وحی مو ته وکړه اضرب چې تو وها بیا سواک په خپل همسا باندې الحجر دا کانی فانبجست منه پس روان شي د دې کانی نا 12 عینا دولس چنی قد علم په تحقیق سره په جندلا کلو ناس هر یو ډل او هر یو قبیله مشربهم خپل زو خپل ګدر د وبوس کلو وظللنا عليهم الغمام ومنصور کړ په دی باندې د اوریځي وانزلنا عليهم المن والسلوى او من نازل کړ په دی باندې المن تورنجبن والسلوى ملزان من سلوى کلوا تاسخري من طيبات ما رزقناكم د پاک هغه سيزونو چې موږ درکړي تاسو ته وما ظلمون او دی ظلم نه دی کړي په موږ باندې ولکن کانوا لیکن دوی دی انفسهم پخپل ځان نو باندې یظلمون ظلم کوونکې واذ قیل لهم اسكنوا او هر کله چې ویل شو دوی ته اسكنوا تاسو سیږي هذه القريه پدې کلی کې وکلوا تاسو خوري من هذا دې کلی نه حيث شئتم کوم ځای کې چې تاسو خوخوي وقولوا تاسو وايي حتة لفظ د حتة چې موږ تمافیو کا ودخول الباب سجدا او تاسو داخل شي دروازې ته په حالت د سجده کې نغفر لكم من ببخنو کو تاسو ته خطوی عادکم تاسو د گناهونو سنزيد المحسنين زرد چې موږ بزیات کړو محسنین د نیکانو ثوابونو بدلی فبدل الذين ظلموا پس بدل کړه کسان چې غي ظالمانو منهم د دوینا قولا خپل وینا غیر الذي لا وداغنا قيل لهم چې دوی ته ویل شي واد دي ته چې څنګه ویل شو چې تاسو حتتن وای دوی وحنتتن لفظ بدل کو دوی ته ویل شو چې په سجده کې دن کېږي لیکن دغه حالت بدل ک پناست دن کېدل فارسلنا عليهم رجزا من السماء پس من اورول په دوی باندې رجزا من السماء عذاب د اسمان د طرفنا بما كانوا يظلمون په سبب د دې چې دوی ظالمان ظلم کوونکې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.